اسلام څه کله راغو دا یوه نکته ته ذکر کوم فایدهمنه دی. اسلام داسې نه دی چې راغلی دی بیخ بنیاد نه سابقه گذشته والا قوانین لوړولي وي. لږ سوچه په وکړئ دغې نکتې باندې مو ته په کار راځي. اسلام بیخ بنیاد نه سابقه قوانین نه و لوړول بلکې درې قسم ته کار یې ورسه کړی دی: اثباتي، اصلاحي او حذفي. اثباتي مطلب دا دی چې ځنه قوانین داسې وو چې اسلام ولیدل، پیغمبر ولیدل چې هغه ښه قوانین دي، هغه مصلحت ورکې د حکمت نه ډاک دي، فایدهمند دي، هغه یې پرېږدول، هغه یې ختم نه کړل، هغوی باندې سټمپ د اسلام ویلو چې دا قانون اسلام مني. ځنه قوانین داسې وو چې هغه یې مکمل حذف یې کړل، ډیلیټ یې کړل، هغوی نه ابطال د مهر د ابطال ولګول چې دا قانون نه چلیږي. مثلا چا به څه بچی وشوله بده به ونې لګي دا زنده به درګور کوله. اسلام دا قانون مکمل ختم کړل. بأي ذنب قتلت، کومې ګناه کې تاسو دا قتلوئ. یا دریم قسم ته راویه اصلاحي، ځنه قوانین داسې وو چې لږ څه اصلاح یې ورکې وکړله، لږه تبدیلي یې ورکې راوستله، مقصد یې ویر کړلو، ډایرکشن یې ویر کړلو، اصلاحات یې ورکې وکړل. مغه قانون و خو لږې درست کړلو، لګي نور بهتر کړلو، لګي نور ترقی ویر کړله. دی مثالونه شته خو ځان داسې نوروز والا مثال به در کوم. بهرحال نوروز یو قسم ته فارس کې عید دی، بهرحال خو اسلامي هم داسې مخالفت نه دی کړی چې ویلي چې نه نوروز نشته ختم بیخي چوک مناو ما کوئ. که چا مناو کړلو حرام دی. نه، اسلام اصلاح کړلو. هغه خرافات، هغه بدعات، هغه کارونه چې هغه اسلام سره مطابقت نه خوړو هغه ته نه وبسل. کوم اسلام سره مطابقت خوړلو، دید و بازدید، تاګ راتاګ، مینه محبت، دسترخوان، یو بل سره جار قربان، دا ټول ښه شیونه دي. نوي لباس چوله، مبارکۍ کوله یو بل ته، ښه شیونه دي. دې ته ویلی شي اصلاحي. یو قانون څه اسلام اثباتي عنوان سره ومنلو هغه همدا قانون و چې جاهلیت دور کې چې شی و قانون 4 میاشتې حرمت والا میاشتې وي: ذیقعد، ذیالحج، رجب و محرم. دی میاشته کې جنگ و قتال نه کېدو.